أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. सूरत البقرة आयत नंबर 9 आयत नंबर 8 مخکې لومبې 15 آیاتونو کې د خالص مؤمنانو ذکر او د هغوی حکم دنیوي او اخروي، بیا 2 آیاتونو کې د خالص کافرو ذکر وشو. اوس دې ځای نه د منافقانو بحث شروع کیږي او د هغوی ګڼ بد صفات به ذکر کوي. دې ځای نه لومبې دا ده الله وایي ومن الناس، او بعضې د خلکو نه من هغه څوک دي، او دا هغه درېیمه ډله ده چې دې ته منافقین یعنې ضالین ویلی شي. فریق ثالث سره د صفاتو بدونه بعضې خلک هغه دي من یقولو چې وی په خوله باندې آمنا بالله مونږ ایمان وړو دی په الله باندې، معنی ته سوچ کوه بیا سوال پیدا کیږي د هغې اعتراض او د هغې جواب. بعضې خلک دي چې هغه په خوله باندې وی مونږ ایمان وړو دی آمنا بالله وبالیوم الاخر، په ورځ د آخرت باندې وما هم بمؤمنین، او نه دي دوی د زړه نه ایمان وړونکي. اول منافقت څه ته وایي؟ منافقت کله شروع شو؟ بیا صفات د منافقانو نو جی منافق نفخ ویل کېږي سورنګ ته، د سمسرې سوړي ته نفخ ویلی شي، ځکه د هغې دو طرفه یي، په یو باندې ور دننه کېږي په بل هم دننه کېږي. ته به یو طرف ته ګورې هغه بل ته وتي. دغه رنګې منافق هم دی، کله یو ځای داخلېږي او کله بل ځای کې. چېرته چې ورته پیدا ښکاري نو دی وایي دین ښه دی، خو که ظاهري څه پیدا ورته نه ښکاري نو بیا به نه یې، بیا به بله ګوټ کې ناستي، بله سوړه کې ناستي. منافقت عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، د منافقانو مشر، د ده نه منافقت شروع شوی دی. هغه د کرسۍ د وجې او د خپل اقتدار د وجې دا شی د شروع د مدینې منورې خلک راجمع شو چې جي د هر چا یو خپل مشر شته، نو زمونږ هم یو مشر پکار دی. او دا سړی ظاهري دنیاوي اعتبار سره هوښیار سړی و، نو دی مشر کو. خو دا طریقه وه چې څوک به مشر کېده نو د هغه مشرۍ دپاره به هغه ته پټکي او تاج ورته په سر یې ده، تاج پوشي چې ورته وایي. د ده تاج پوشي کېده، اتفاق به در راغی چې دی به زمونږ دنیاوي مشر وي او زمونږ مسلو دپاره به مونږ دی مخکې کوو. تاج پوشي کېده کله چې تاج پوشي لا نه وه شوې چې نبی علیه السلام دغې وخت کې مدینې منورې ته داخل شو. کله چې داخل شو نو چې پیغمبر موجود دی، بیا بل څوک دی چې هغه دی مشري. ای خلکو چې نبی علیه السلام ولید او خبر شو، نو بیا عبدالله ابن ابی باندې څه کول؟ د دغه تاج پوشي، تخت پوشي او دارنګ کرسۍ باندې ناست هغه ټول هر څه لاړل. کله چې دنه مشري لاړه، ده به ظاهرا ځان نبی علیه السلام ته نږدې کو، خو په پټه به د ده کوشش دا و چې د نبی علیه السلام باره کې بد ووایي او دا مؤمنان په دې پیغمبر باندې بدظن او بدګمانه کړي. ده به خپل کوشش کو، ظاهر به ځان دې سره حسابو چې زه مؤمن یم. کله چې موقع موندلې وه، د جهاد د میدان نه 300 کسان واپس کړي وو چې مزه ورسره دی دا کوي او دی هغه کوي، د خپلو مني او زموږ نه مني. کله چې ورته موقع ملو شوی وه، نو د پاکو نفاکه عایشه صدیقه رضی الله عنها باندې بدنامه لګولې وه که نه، وی دا د پلاني صحابي سره د دې لار وه، نه ځکه ورته اظهاره شوې وه. او د هغې ذکر به انشاءالله سورې نور کې راشي. پوره 10 آیتونه الله د عایشې صدیقې رضی الله عنها په صفایه کې راولېږل. نو منافق هم دا کاري موقع ګوري د دین او د دین والا بیا بدناموي. حدیث مبارک کې راځي چې د منافق 3 صفات دي. اذا حدث کذب، چې خبرې کوي دروغ وایي. دویم صفت په حدیث کې ذکر شوی دی اذا وعده اخلفا، کله چې وعده وکړي نه خلاف کوي. و اذا اؤتمن خانه، کله چې ورسره امانت کېښودی شي نو امانت کې خیانت کوي. دا 3 صفات په یو حدیث کې دي. او قرآن کریم ډېر شی بد صفتونه د منافق به ذکر کوي، تقریبا 73 په سوره براءت سوره توبه کې به انشاءالله راشي. دلته یو 14 ذکر کوي.
بیا د منافق تعریف څه دی؟ منافق ویل کېږي اظهار الخير و اصرار الشر، خیر ښکارا کول او شر پټول، دا منافق دی. ځان ښایسته دیندار حسابول او منځ کې هغسې نه، دا منافق دی. دروغ هم دی، منافق هم دی. ایمان ښکارا کول او کفر پټول زړه کې، ښکارا ایمان د ایمان دعوی کې او دننه پکې کفري انکار کې، دا منافقت دی. نو جی دلته بد صفتونه د منافقانو ذکر کوي. یو صفت بد دا دی چې په خوله باندې دعوه کوي چې مې ایمان وروړی دی. ناول د آیت کې الله وایي من هغه څوک یقولو چې وایي آمنا بالله، مونږ ایمان وروړی دی په الله باندې، والیوم الاخر، او په ورځ د آخرت باندې، وما هم بمؤمنین، او نه دي دوی ایمان وروړونکي. ناول کې وایي ایمان یې راوړی دی او په آخر د آیت کې وایي ایمان نه دی راوړی. جواب بسی نجی په معنی کولو سره مونږ اعتراض ختم کړ. هغه دا مونږ وی هغه څوک چې په خوله باندې وي چې مونږ ایمان راوړی دی، نو خوله باندې خو چې کم ایمان یا خو منافقت دی که نه، چې زړه کې ایمان نه وي. وما هم بمؤمنین بالقلب، نه دي دوی ایمان راوړونکي د زړه نه، او ایمان هغه معتبر دی چې زړه کې وي. نو دا خو یو بد صفت د منافق ذکر شو چې په خوله باندې اظهار د ایمان او په زړه کې ایمان نه وي. دویم یخادعون الله، دوی چل ول کوي، دوکه کوي د الله سره. والذین آمنوا، دا خلکو سره چې مؤمنان دي. وما یخدعون، دوی دوکه نه کوي الا انفسهم، مگر د خپلو ځانونو سره. وما یشعرون، لیکن دوی پوهېږي نه. خدا دوکه کول دلته په آیت کې وایي چې دوی دوکه کوي د الله سره، نو ولې الله سره دوکه کېږي څه؟ جواب دا دی چې یخادعون الله فی زعمهم، په خپل ګمان کې دوی د الله سره دوکه کوي چې الله هم دوکه کوي. الله خو نه دوکه کېږي، خپل خیال کې چل ول کوي د الله سره. نو منافق سړی هغه چلولی وي، او دا دوکه د دوی د خپل ځان سره ده، خو وما یشعرون په د خپلو دوکه پوهېږي نه. نو دریم بد صفت د منافق دا دی چې فی قلوبهم مرض، په زړونو د دوی کې مرض منافقت پروت دی، د نفاق والا مرض پکې دی. نه فزادهم الله مرضا، پس زیاد دي کې الله تعالی د دوی دا مرض. الله بوله څه کې مرض به زیات شي. او د مرض معنا دلته مختلف مفسرینو کړی دا غلط عقیده، دا مرض دی. جهل دا مرض دی. عداوت د پیغمبر سره دا مرض دی. تفسیر ابو سعود دا لیکلی دی، تفسیر ابو سعود. او قرآن کریم کې ډېر شي مرضونه د منافق ذکر شوي دي، لکه یره کول سوره مائده کې براشي، جهاد پر خودل لکه سوره محمد کې براشي، قرآن پر خودل سوره توبه کې به ان شاء الله راځي. دارنګه د خزو خبرې چې په خلګي دا د منافق صفت ته سوره احزاب کې به ان شاء الله راځي. ولهم عذاب علیم، او دوی د لپاره سخت عذاب دی، دردناک عذاب. ولی بما کانوا یکذبون، په سبب د دې چې دوی و همیشه تکذیب کوونکي. منافق همیشه دروغ وایي. منافق څه کوي؟ همیشه دروغ وایي. بس کو وایو. واذا قیل لهم لا تفسدوا، بل سلورم بد صفت د منافق دا دی کله چې دوی ته ویل شي لا تفسدوا، فساد مکوئ، فی الارض، په لار د الله، په ځمکه د الله کې. قالو دی وی انما نحن مونږ چې یو مصلحون، مونږ اصلاح کوو. دا سلورم صفت بد صفت د منافق هغه دا دی چې فساد کول. کئی فساد او نوم ورته د اصلاح دی، دا د منافق کار دی. کئی به شرکیات وی دا خو جایز دي، کئی به بدعات وی دا خو جایز دي، کئی به رسم رواج وی خیر دی کنه جی. قرآن وی لا تفسدوا اے لا تشرکو، شرک د ټول نه لوی فساد څه شي د شرک کول. دارنګه بل معنا ده لا تاکلوا اموال الیتامى، د یتیمانو مال مخوره، دم فساد دی. بدعات کول، ناروا کول، معصیت د الله قانون، د الله د قانون خلاف کول، دا د منافق کوي. الله خبردار، انهم دوی چې دی هم المفسدون، انهم هم الف لام د ډیرو تاکیداتو سره الله وی دا فسادیان دي، دا فسادیان دي. ولکن لا یشعرون، لیکن دوی پوهیږي نه کئی کار د فساد او نوم ورته اصلاح دي. ډیر شي خلک شته چې جی نوم د کار د ګناه کوي او نوم ورله بل شي کوي، دا جی جایز دی، دا ثواب دی، دا پلانې دی، دا ډنګری دی.
خلق باغې کې اخته شي. ومن الناس یو بعض د خلکو نه من هغه څوک دي یقولو چې وایي په خوله باندې آمنا بالله موږ ایمان وړی په الله باندې وبالیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې وما هم بمؤمنین بالقلب خو نه دي دوی ایمان وړونکي د زړه نه په خوله وایي خو زړه کې نشته. دا یو صفت قول او عمل د منافق کې تضادي کنه په خوله وایي یوه او کوي بله. دا تفسیر ابن کثیر دارنګه تفسیر ابن جریر دا معنی کړي دي. الذي يصف الايمان يصف الاسلام ولا يعمل به دا غدي چې جی ځان ښکارا کوي په دې چې زما اسلام او ایمان قبول کړي دي خو د ایمان او د اسلام موافق دی عمل نه کوي. یخادعون الله دوی دوکه کوي د الله سره په خپل خیال کې خپل ګمان کې چل ول کوي. والذین آمنوا خلق چې مؤمنان دي وما يخدعون دوی دوکه نه کوي الا انفسهم مگر د خپل ځانونو سره وما يشعرون لیکن دوی پوهیږي نه په دې خپله دوکه باندې چې ځان په خپله دوکه کوي. الله خو نه دوکه کېږي. فی قلوبهم مرض په زړونو د دوی کې مرض د نفاق دی. فزادهم الله مرضا بس یاد دي کې الله تعالی دوی ته دا مرض د دي یا بوله الله زیات کړي یا دعایه ده الله بوله دا مرض نورم زیاتوي په سبب د عمل د دي ښه ځکه الله ظالم نه دی ظلم په چا نه کوي. ولهم دوی دپاره عذاب علیم ډېر سخت عذاب دی ډېر دردناک دی. ولې بما كانوا یکذبون په سبب د دې چې ودي همیشه تکذیب کوونکي نسبت د دروغو به کو حق ته. واذا قیل لهم بل صفت د منافق سلورم کله چې ویل شي دوی ته لا تفسدوا فساد مکوئ شرک مکوئ د یتیمانو مال مخورئ بدعات مکوئ رسم رواج مکوئ د صحابو د پیغمبر خلاف مکوئ فی الارض پزما کې لوی فساد هغه شرک دی شرک مکوئ. قالو دی وی انما نحن مسلمون مونږ خو چې اصلاح کوو کنه. او د دروغو صفتونو تعریفونه دا هغه چا کوي چې د هغې تعریف نه پکار هغه تعریف د الله پکار دی او ته مخلوق لکې. قالو دی وی انما نحن یقینا مونږ چې یو مسلمون مونږ اصلاح کوو دا خو چې د خیر ښېګړې کار دی دا ځکه کوو. الا خبردار انهم دوی چې دي هم المفسدون دا فسادیان دي ولکن لا یشعرون لیکن دی پوهېږي نه شعور نه لري کار د فساد کوي او نوم ورته اصلاح ږدي دا د منافق کار دی. الله تعالی دې موږ د منافقت نه وساتي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.